یو دعا به وکړو جي الله دې وبخي الله دې وبخي بیا به م یو دعا وکړو اللهم اغفر الله دې وبخي الله دې مغفرت دلاوره زه چې ځو او ګلدینه زه چې ځو دلاوره څه پوه شوې او که نه او پوه شومه د حضرت ګل زوی جنت ګل خودکشي کړې ده چې دا به یې ولې ځان وژنو ها دا خبرې مه کوه ګلدینه بس خپل ځان یو او ختم یې کو ستا پکې څه کار دی او زما پکې څه کار کار مو پکې شته دلاوره ټول خلک په یوه خوله لګیا دي چې جنت ګل ولې خودکشي وکړه زما خو پرې یو شک ده دلاوره څه شک دی ګلدینه دا شک مې دی چې دا ماته څه د عاشقۍ معامله ښکاري ځکه اوس میاشت دوه وړاندې ورله مور پلار د تره لور کړې وه او کوژدنې وه ګلدینه نورې وجې م کیدی شي نن سبا خلک د ګڼو نفسیاتي مسلو سره مخ دي په نوسیاتي موسیاتي مسلو دې نه پوهېږم خو د نوي نسل ته ژوند ټوکې ښکاري او اکثر په داسې معاملو کې خودکشي کوي ها دا خبرې مه کوه ګلدینه بس هلکو خودکشي وکړه دعا به ورته کوو ځواني وه ځان یې خراب کو او مور پلار یې خفه کړل دې داسې عشق لیونی کړی و دوی نه خو هغه مجنون خو ته ګوره په لیونتوب کې هم ځان ووژلی درته مې ووي که نه ګلدینه د مجنون او د دې زمانې ډېر زیات فرق دی اوس خلک د ډېرو مسلو سره مخ دي خو زه خو ویم د عشق لیونی کړی و عشق او بس دا ته څنګه وې چې عشق لیونی کړی و لکه ته وې چې بل څوک جینۍ خوښه وه خو زه یمه نورې مسلې شته ډېر ذهني مرضونه دي نن سبا خو تا به څوک پوهې ته کارېږه مه که نه دلاوره دا زه ځکه ویم چې د پلار یې ښه وس کېږي او د خودکشۍ نه وړاندې د عالم د زوی سره اګۍ او پراټې خوړلې وې نو د لوږې د وجې خو یې خودکشي نه ده کړې که نه هی کوره ګلدینه ته ولې نه پوهېږې چې د دې نورې وجې م شته او زه ویم بله وجه یاډو شته نه بس غلی شه ګلدینه مازغه دې راله خراب کړل غلی شه ښه ته خو سم د مرچکو په سټه ناست یې دا دې غلی شوم یا خدایا داسې په غم وړېدلی یو مې زلمې زوی مړ شو او بل د خلکو پوښتنو لیونی کړم دا ولې دا پس دا چا دا څه مصیبت دی خدایا یو مې غم ډېر شو پلا مې ماته شو ملا دا د خلکو تپوسونه خو به ما لیونیږي چې دا پس دا چا دا ولې دا څه مصیبت دی دا زړه خو مې وایي چې د دې خلکو د غمه ټاکلی پرېږدم هلک دا ولې او دا ولې زما خو په ځان شک شو چې زه خو به چېرته لیونی نه یم لیونی دلاوره یاره زما خبره سمه شوه که نه ستا کومه خبره سمه شوه ته خو ټول عمر کږې خبرې کې د حضرت ګل د زوی د جنت ګل د خودکشۍ خبره درته یادوم ښه وایه چې بیا به څه ګلونه دوړې خو څه دروغ رښتیا به وی نو دروغ رښتیا نه حقیقت مې معلوم کو د دغه جینۍ د وجې خودکشي کړې ده نه نو تا ته چا ووي که نه په خپله غلطې اندازې لګې ما ته د کلي ډېرو خلکو ووې
چې کله یې جنت ګل د تره لور خورما وکړه نو دې نه پس نه دا هلک داسې ګډوډ شو. هلکه خو چې دا دې خوښه نه وه نو نه به دې کوله، دا به ما کړې وه که نه، هسې یم کوڼ سړی یم، زما به کور ودان شوی و او ستا به کور نه ورانېدو، نو خودکشي دې ولې کوله سړیه؟ ویم جنت ګل خو هسې ملاړو، نو ماله یې تپوس وکړه که نه دلاوره، یو جوړه جامې او پټکی دې کره ده؟ ویم چې زر ځان له کور ودان کوم. دا خبرې مه کوه ګلدینه. ما د جنت ګل د پلار حضرت ګل سره خبرې وکړې. ډېر پریشانه دی او د خلکو خبرو ډېر تنګ کړی دی. های های، یو خو یې ځان زلمی زوی مړ شو او بل د خلکو خبرې. توبه خدای توبه. نو حضرت ګل څه وایي ها؟ هغه وایي چې جنت ګل به هر وخت خفه خفه او پریشانه و. چا راته ویې د نفسیاتو ماهر لی بوځئ چې علاج ورله وکړي، خو افسوس چې موږ داسې ونه کړل. ښه نو بیا ولې لیونی شوی اوسه؟ نه نه، نفسیاتي مرضونه ډېر عجیبه عجیبه یې ګلدینه، د دې په وخت علاج پکاري. های های، که په وخت علاج شوی وی که نه نو ولې به ځوان جان هلک مړ کېدو. نو لکه دا د عاشقۍ معامله نه وه څه د نوسیاتو خبره وه او د نفسیاتي مسلو خبره وه. دوی ورله علاج په ځای د واده غم شروع کو، خو د واده نه مخکې علاج ضروري و. د نوسیاتي مرضونو علاج له به بنده چاله ورځي دلاوره؟ نو د نفسیاتو ماهرانو لکه نه نور چاله، د دې خپل ماهرانی. که داسې وي نو زه هم نوسیاتي مریض یم، ځکه چې کله نه مې د وړو مور مړه شوې ده نو بس هر وخت را سره د بل واده غمي او یو زوی د علاج څکې هغه هم تل خاموشی اډو خبرې نه کوي. بس زوی د دې په وخت غم کوه ښه، د علاج غم یې کوه. د علاج دا نفسیاتي مسله ده ګلدینه. او دا زما مسله نوسیاتي نه ده دلاوره؟ نه، ستا مسله خواهش دی، نفسیاتي خواهش. موسیاتي خواهش ګنې علاج نه وي؟ علاج یي او هغه تا ته معلوم دی، خو لومبی د زوی دا علاج وکړه ښه، د دې غم وکړه.